په 9 مئی کیس کې شاه محمود قریشي بری کړل شو او د پی ټی آی اهم لیډرشپ کم چې په جیل کې وو نو هغه ته لس کاله سزاګانې ورول شوې چا ته لس کاله سزاګانې ورول شوې د دې شاله د مسلم لیگ نون حکومت سم مقصد دی مسلم لیگ نون حکومت سکول غواړي په دې باندې هم ډیټیل سره خبرې کو سزاګانې چا ورول شوې په هغه باندې هم ډیټیل سره خبره کو نو ویډیو خپل هم مکمل ګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ پرون د 9 مئی په یو کیس کې یو عدالت چې کوم فیصله جاری کړی ده نو پای کې شاه محمود قریشي بری کړی دی مکمل په 9 مئی دغه کیس کې او دینه علاوه یاسمین راشد محمود الرشید اجاز چودھری عمر سرفراز چیما دیلا لس کاله سزاګانې چې کم دي او رول شوی دي لس کاله سزاګانې ګوره یاسمین راشد که تاسو ګوره یو ډیره ور ایج یو بډای خزر چې په جیل کې لګیا ده او مزاحمت کوي هماغه مزاحمت کوي د پی ټی آی په طرف ته پی ټی آی سپورټ نه پریدي جی بل محمود الرشید دی اجاز چودھری دی او عمر سرفراز دی چې دایله لس کاله سزاګانې ورول شوې او شاه محمود قریشي په دغه کیس کې بری کړل شو شاه محمود قریشي بری کېدل په دې کیس کې یو ډیر ښه ساين دی راتلونکي کیسونو کې هم شاه محمود قریشي په اسانه باندې بیا بری کېدې شي د دې کیس په سپورټ باندې اوس مسلم لیگ نون حکومت څه غواړي مسلم لیگ نون حکومت غواړي دینه علاوه نور د پنجاب یو ایم ان ای او یو ایم پی ای چې کوم دیغه هم نه اهل شوی دي ایله سزاګانې ورول شو نو نه اهل شو خیر پی ټی آی په خپل پیټیشن دایر کړي فیصله به چیلنج کړي خو ټینشن خو جوړي پی ټی آی د پاره کنه نو یو ایم ان ای یو ایم پی ای نه اهل شوی دي اصل کې مسلم لیگ نون چې کوم دیغه غواړي چې د پی ټی آی د سټون راکم کی او په دې باندې الیکشن وشي دا مطلب د پی ټی آی ایم ان ای ایم پی ای چې کوم دی د نه اهل کی سټونه بوزګار شي په هغه باندې بیا مسلم لیگ نون الیکشن وکي او هغه الیکشن بدای په هر طریقه چې کوم دی هغه الیکشن به وګټي دغه سټونه بدای وګټي مسلم لیگ نون حکومت غواړي چې سره دومره سټونه شي چې هغه خپل حکومت په خپل سټونو باندې جوړول شي په خپل نشستونو باندې خپل حکومت جوړول شي نو وایي چې مونږ د پیپل پارټي محتاجای نه هم ځان بچ کو پیپل پارټي هم د ځان نه لري کو او حکومت په یوازې باندې جوړ کو د مسلم لیگ نون دومره سټونه شي چې مطلب مونږ په خپل حکومت جوړول شو دا مسلم لیگ نون غواړي او راتلونکي وخت کې به تاسو ډېرې داسې فیصلې وورئ چې د پی ټی آی ایم ان ای ایم پی ای بنا اهل کیږي کله یو عدالت نه کله بل عدالت نه به فیصله راځي چونکه په دې کې په ډیر لیډرشپ باندې داسې کیسونه جوړ دي چې په یو ټایم باندې په لکه مثلا پیښور کې په دغه شوی دی اف ای آر شوی دی چې پیښور کې توڑ پوړ کړ 9 مئی کیسونو حواله سره در سره اپډیټ در کوم 400 کې په شوی دی لکه سهار 10 بجې په پیښور کې مې اف ای آر شوی چې 10 بجې د پیښور کې توڑ پوړ کړی دی او ماغه سهار 10 بجې په 400 کې شوی دی او ماغه سهار په مردان کې شوی دی او ماغه سهار په نوخار کې شوی دی او ماغه سهار په جانګیره کې شوی دی او ماغه سهار په سوات کې شوی دی مطلب په یو ټایم باندې مختلف مقاماتو کې په دې فیار شوی د چې د دې ځکه توڑ پوړ کړی دی نو یو انسان په یو ټایم باندې مختلف مقاماتو کې خونه شي کېده نو د پی ټی آی لیډرشپ او د پی ټی آی وکیلان چې کم دي عمده خبر عدالتونو لکای چې څنګه تاسو په دې اف ای آر باندې فیصله سناوي چې دا اف ای آر ټوله غلطي دي خیر په دې ویډیو کې دا اپډیټ شو د حواله سره تاسو سره لري کمنټ لازمي وکړئ